وایو کس وفات شي چې دنیا نه لاړه زه وایم وفات نشو د دې دنیا نه قبري دنیا ته انتقال وشو معنی ابدي زمانه خو پتا باندې په قبر کې شروع کیږي نبی رسول الله فرمایي دا قبر و دا مرگ انسان د پاره القبر روضه من ریاض الجنه کستا اعمال په دا دنیا کې بهترینو اعمال دي خو نو نبی رسول الله او فرمایل چې قبري زندگی هغه زمانہ ستاده پاره د جنت ته باغچونه باغچه ده کنه په دنیا کې د بد عمله کړي وي دنیا کې راغلي دي د پاره تا دا تصور کړی دی چې هر قسم ګناه وکم هر قسم بد عملی وکم هر قسم دروغ بوم دوکا وکم غیبت وکم او وتمنى على الله فالله باندې دا امید کې چې بخیبه مې نبی اسلام او فرمایل والعاجز د دنیا کا مکل ترین انسان دی دا مانه دا تصور تا کړی دی چې زه الله دنیا ته را لېږلی ولیم او د دې دنیا نه په ما باندې مرګ ولې راځي د دې دنیا نه زما بلې دنیا ته چې قبري زندگی ده ولې انتقال کیږي دا تا تصور کړی چې خو الله او فرمایل چې دنیا دار الامتحان دی دا د امتحاني حال دی ورکه پرچا د اعمالو په دغې سره گزٹ و ریزلٹ په د هغه وخت کې اوزي چې د محشر ورځ به د ما محترم که په دنیا کې د ښه زمانه تېره کړې ده عملنامه او ریزلټ په د ښه اوزي چې هغه به درته په ښي لاس میلاویږي او که په دنیا کې د اعمال بده زمانه دې تېره کړې ده بیا به ریزلټ چې کوم دی په ګس لاس باندې میلاویږي او سنو چې چاته ریزلټ په ګس لاس باندې میلاو شو گویا دا تباہ و برباد چې د ما محترم خبره دی پورې کوم زما محترمو د انسان دنیا ته راته قرآن کې الله فرمایي بار بار فرمایي الله او فرمایل افحسبتم انما خلقناکم عبثا انسان ته ګمان کې چې ما دنیا ته عبث را لګلې بالودانه رحمت الله علیه په لار تېرېده څه ماشومانو لوبې کولې یو ماشوم ډېر سنجیدګۍ سره ناست و داسې لوبې نه کولې بالودانه ته تپوس کوي ماشومه ته ولې لوبې نه کوې دا نور ماشومان خو لوبې کوي ماشوم ورته جواب کې وایي بابا قرآن کې الله یو آیات فرمایي چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا الله وفرمایل چې بنده ته ما دنیا ته عبث را لېږلې لوبو له راغلې وانکم الینا لا ترجعون استاد دا ګمان نه دی چې ما طرف ته به ستا واپسې کېږي انسان چې وفات شي د ټولو نه لومبۍ کلمه موته چې وایو انا لله موږ ټول د الله دپاره یو وانا الیه راجعون و دغه رب ته زموږ واپسي د موږ دا وایو که نه دې کلمې ته تا سوچ کړی دی چې دا موږ ولې وایو دې دپاره موږ دا ټول وعده کړې ده الله چې ستا دپاره یو د دنیا نه واپسي ده بالودانه ماشوم ته وایي موږ دنیا ته عبث را لېږلي یو الله دا ماشوم جواب وی بالودانه رحمت الله علیه چې د دې ماشوم جواب اورېده حیران شو تپوس ته کوي ماشومه ته خو لا مکلف هم نه توجه کوي دی خو توجه مه خرابوي ماشومه ته خو لا مکلف هم نه په تا باندې خو د شریعت احکام هم نه دي جاري ته ولې د خدای نه یېرېږي ته ولې د قبر د عذاب نه دونه یېرېږي ته ولې د قیامت د ورځې نه یېرېږي ته ولې د جهنم د اور نه ډېر یېرېږي ماشوم ورته جواب کې وایي د جهنم نه به ولې نه یېرېږم مانه د خدای د عذاب نه به ولې نه یېرېږم زه چې کله مشاهدې والا خبره ده کور کې د خپلې مور سره کښېنم او زما مور په انغري کې اور بلې د ټولو نه مخکې چې زما اور بلې زما مور اور بلې نو وړې وړې چوکې ورته کېدي په هغې باندې اور ابتدا وکړي اور په ګرم کې بیا ورته دا لوی دړې کېدي زه د خدای د عذاب نه ولې ونه یېرېږم چې الله به د جهنم په ماشومانو باندې ګرم کړي او بیا به ورته دا لوی وړي دنیا ته دې له نیم راغلی چې زه لوبې کوم وایي بالودانه رحمت الله علیه چې دا جواب اورېده وی بهوشي پې راله چې د ماشوم ته ګورو د فکر آخرت د آخرت فکر تل نن زموږ ستا د نوجوانانو نه فکر آخرت څه کې هغوی وایي که نه موږ دنیا ته صرف اور صرف فیسبوک نه راغلیم ټیک ټاک دپاره دنیا ته راغلیم ما دا ټوله زمانه خو په لهو لعب کې په موبایل کې تېره شوه ورونه یو بل سره ناستي خبرې نه کوي په دغه قهر اموخته دي مور د زوی سره ناستی زوی د مور سره ناستي هلکه زه سویم د پلار سره ناستي قهر به یې راغستي خدای هېر دی قرآن هېر دی د قرآن وابستګي ختمه شوه د خدای سره رابطه ختمه شوه قسم دی قبر ته تګ دی د موستا خدای له به څه جواب ورکړو چې بربند پروت دی الله به وایي وایه که نه څه دې کړي دي د قبر د پاسه مانه قبر اواز کوي انسان ته بنده وایه د ځمکې د پاسه چې هر قسم بد عملی کې وکړه
اخرنۍ زمانه به د ما ته راځي ما سره به د وابستګي راځي بیا د قبر معامله به د موت تا سره ښه نبی علیه السلام وفرمایل القبر روضة من ریاض الجنة دا قبر د جنت د باغچې نه باغچم ده هله چې د ځمکې د پاسه د ښه زمانه تېره کړه او حفرة من حفر النار نبی علیه السلام فرمایي یا د جهنم د کندو نه یو کندم ده که اعمال د بدو الله دې زموږ قبرونه منور کړي